ډېرو محترمو مسلمانانو، نن د جمعې د مبارکې ورځې وظیفه او د شعبان د لومړنۍ جمعې وظیفه هم ده. دا جمعه هم ډېره بختوره ده او دا میاشت هم ډېره بختوره ده. او کومه وظیفه چې درته زه ښیم نو هغه هم ډېره د رحم او د کرم وظیفه ده. دا وظیفه چې چا هم کړې الله تعالی پرې رحم کړی دی. رحم یې د هغه په حاجاتو کړی، د هغه په ژوند یې کړی، د هغه په مشکلاتو یې کړی، د هغه په مقاصدو باندې کړی، د هغه په زندګۍ باندې کړی. زندګۍ کې څومره ستونزې دي، څومره ستړي دي، څومره حاجتونه دي، څومره مشکلات دي، نو الله تعالی په هغه انسان رحم کړی دی چا چې دا د یا ارحم الراحمین وظیفه کړې ده. محترمو، نو تاسو یې هم وکئ انشاءالله چې دغه ستونزې هم ختم شي، دغه ستړی هم ختم شي او الله تعالی ته ښکلی ژوند درکړي، ښکلی ترتیب سره د حاجتونه پوره شي، ښکلي احسنې طریقې سره د مشکلات ختم شي. دا هر سړی غواړي چې زما زندګي دې بهتره شي، خو چونکې دا دنیا د ستړو ځای دی، د ستړو ځای شهبازګړه ده، که نه تاسو به اورېدلی وي. نو دا د ستړیوالي دنیا ده، خو به هر حال کوم انسان چې دا وظیفه کوي نو د ستړی به الله تعالی ختمې کړي، د زندګۍ کې به الله تعالی چین، سکون، راحت پیدا کړي او الله تعالی به درته انشاءالله خوشحالي ورکړي. خو که په دې طریقه مو کړه کومه طریقه چې درته زه ښایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو، خویندو، مسافر وروڼو، خویندو، کم وطن کې چې هم ویم، الله تعالی مو هاد او باد لره. الله تعالی مو حاجتونه، مشکلات، پریشانۍ، غمونه، تکلیفونه ختم که. الله تعالی مو هر حاجت د خپل دره پوره که. د جمعې ورځ په خاطر الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره که. تمامو د ورسرو جنکو د الله تعالی نکاحګانې وکړي، تمامو نوجوانانو د الله تعالی صحتونه نصیب کړي، کاروبارونه د الله تعالی ورکړي او الله تعالی د زړه حاجتونه د مسلمانانو پوره کړي. محترم مسلمانانو، نن زموږ وظیفه د یا ارحم الراحمین ده. دا داسې وظیفه ده محترمو چې ستاسو زندګي به انشاءالله الله تعالی بدله کړي. تاسو زندګۍ کې به الله تعالی خوشحالي راولي، کامیابي به پکې راولي، راحت به پکې الله تعالی راولي. خو دا وظیفه نن تاسو وکئ. خو د هغې نه مخکې دا وظیفه چا کړې وه محترمو او کوم حاجت پې د یو انسان الله تعالی پوره کړی و، هغه محترم مسلمانانو یو واقعه کتابونو کې راځي. یو انسان و، هغه یعنې چې ته په سفر باندې تلو او هغه چې دی محترم مسلمانانو نو د هغه پسې کسان سره ووتله، د هغه نه پیسې وغیره اخیستلې په زبردستۍ سره. هغه ته وویل چې ما له لږ ټایم راکړه چې زه 2 رکعته نفل وکړم. نو هغه ورته په جواب کې وویل بل کس چې داسې ډېرو خلکو ما نه 2 رکعته نفلو هغه وخت غوښتلی دی خو هغه یې په کار باندې نه دي راغلي. محترمو، ده چې کله 2 رکعته نفل وکړو او بیا دا یا ارحم الراحمین وظیفه شروع کړه. یا ارحم الراحمین. محترمو، کتابونه لیکي چې یو انسان په اس باندې سور رالی او د هغه د تنې نه سر جدا کو، دا چا چې یعنې دا بل کس بلیک میل کولو. نو تاسو هم دا وظیفه وکئ په احسان سره، په لوی شان سره، په لوی اخلاقو سره، دغه رنګې په اخلاص سره انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو حاجات پوره کړي. ګوره، یا ارحم الراحمین، یا الله ته رحیم ذاتې، د رحمانو رحیم ذاتې ته زما حاجت پوره کړي، زما مشکل اسان کړي. دې سره به 2 رکعته نفل هم کوئ او بیا به دا وظیفه کوئ. 2 رکعته نفل محترم مسلمانانو 2 منځونو نه فس کوئ. یو هغه مونځ د جمعې د ورځې چې جمعې مونځ شي وشي، د جمعې مونځ وشي او بیا دغه رنګې ته په خپل ځای باندې کښېنې او 2 رکعته خالص مخلص د الله تعالی د رضا دپاره وکړي او بیا د الله تعالی نه د دې وظیفې یعنې استقامت الله تعالی نه وغواړئ، په سجده کې سر کښېږدي او یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین د یو څو کارته په سجده کې ووایه او بیا الله تعالی نه دعا وغواړه. که څوک نفل سره نشي کولی نو بیا د جمعې مونځ نه پس داسې ووایي، او که نفل سره چا وکړه نو بیا به الله تعالی ډېر زیات بهترین هغه تاسو ته ثمرات درکړي. دویم چې دی محترمو، د مازدیګر د مونځ نه مخکې به 2 رکعته نفل وکړي،
بیا مازدیګر لمونځ کې مازدیګر لمونځ نه پس چې خلک جومات نه وځي یا په کور کې نو دا وظیفه په محترمو په سجده کې بیا وکړه یا ارحم الراحمین ای لوی رحم کوونکي ذات ما رحم وکړي فما داسې رحم وکړي چې زما دا حاجت الله ته پوره کړي الله چرته لاړ شم الله ډېر وظایف مې وکړه الله ډېر مې دعاګانې وغوښتلې په ژړا شوم تا ته الله د اوښکې مې تا ته وبهولې الله ته مې الله ته د ضعیفانو رب الله ته د کمزورو رب الله ته د زه کمزور یم الله ته زما رب نو زما د حاجت پوره کړه الله دغه رنګې بیا د ماسخوتن لمونځ نه پس هم ووایئ دغه رنګې د ماسخوتن لمونځ نه پس سجده کې یو څو کرته ووایئ یا چې ویده کېږئ د ماسخوتن لمونځ نه پس نو یا ارحم الراحمین د یو څو کرتې ووایئ او بیا ویده شئ او په دې سوچ او تصور سره چې انشاءالله الله تعالی به زما حاجت په دې شپه کې الله تعالی پوره کوي الله حاجت روا ذات دی مسلمانانو الله تعالی مشکل کشا ذات دی بل اله زما او ستاسو نشته چېرته به ځئ د الله د ځمکې نه چېرته نشو تښتېدلی د الله تعالی د اسمانونو نه لاندې چېرته نشو تښتېدلی بل در نشته بل زموږ د اوسېدو ځای نشته دی نو دغه رنګې محترم الله تعالی ته خپله عاجزي ښکاره کوي که تاسو بیا هم نا امیده شوي یئ د الله تعالی نه نا امیدي مه کوئ نا امیدي کفر دی صحیح ده نا امیدي مه کوئ انشاءالله یو ورځ به راشي چې الله تعالی به زما ستاسو حاجت پوره کړي د ډېرو خلکو الله تعالی پوره هم کړه خو کوم څیز چې دا موږ غواړو په هغې کې ضد نه کوو چې دا به خامخا دې ماته میلو شي خیر دی که هغه نه وي بل دې میلو شي بل دې میلو شي بل دې میلو شي خو الله تعالی به انشاءالله ضرور ما تاسو ته راکوي د خپل هغه لوی در نه کم در کې چې کمی نه راځي کم در کې چې محترمو هغه ورځ په ورځ سیواوالی راځي کمی پکې نه راځي د الله تعالی خزانې ډېرې غټې دي الله تعالی دې موږ تاسو د خپلو خزانو نه زما ستاسو حاجتونه پوره کړي موږ ته هم ډېر دعاګانې کوي جمعې ورځ موږ به تاسو ته دعاګانې کوو جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخرة السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته فی امان الله د لوی الله جل شانه په نوم باندې وسپارم الله تعالی